نو داسې کیسه ده چې په یو ځنګل کې یو لومړ اوسېږي او هغه لومړ ډېر چالاکه وي. د ټول ځنګل جانوران د هغې لومړ نه ډېر تنګ وي. هغې ځنګل کې یو اتي کاکا اوسېږي، یو هرن کاکا اوسېږي او د هغې نه علاوه نور هم ډېر جانوران اوسېږي. یو ورځ هغه اتي کاکا هرن کاکا ته وایي چې یاره دې لومړ خو زه ډېر تنګ کړومه یاره، ولا چې 2 سپېږمو له راوستی یمه، نو ده نه به زه څنګه چې ځان خلاص کړمه یاره. نو یو ورځ یې داسې کار وشي چې هغه لومړ ډېر وږی شي او خوراک دپاره دې ځنګل کې دې پله پله تاویږي او راتاویږي. نو چې هغه ته هېڅ هم نه میلاوه شي، آخر کار هغه چې لږ مخته راشي نو هغه ته یو کارغه ښکاره شي او د کارغه خولې کې یو بسکوټ وي. بسکوټ هغه ټوکړه چې وي نو هغه لومړ خوله کې اوبه راشي او بس سوچ کوي چې هر قسم دا بسکوټ ټوکړه چې ده دا زما لاس ته راشي او زه یې وخورمه. نو هغه کاک ډېر جګ ناست وي او هغه لومړ هغه ته نشي رسېدلی. نو لومړ خپل ځان سره سوچ کوي او هغه کارغه ته ووایي چې یاره کارغه ته خو ډېر ښایسته یې یاره، ستا دا څنګونه هم ډېر ښایسته دي او دا خوله دې هم ډېره ښایسته ده، نو زما زړه کوي چې زه ستا نه یوه ښایسته شانتې سندره واورمه. بس نو هغه لومړ د کارغه خوشامد شروع کړي او هغه کارغه د چالاکه لومړ په خبرو کې راشي او چې څنګه سندره ویلو دپاره هغه خپله خوله بیته کړي نو د بسکوټ ټیکلی چې هغه لاندې په ځمکه باندې ولګي او سیده لومړ ته ولګي. نو چالاکو لومړ زر زر بسکوټ ټیکلی راواخلي او په خپله خوله کې ونیسي. هغه کارغه بیچاره خړې سترګې لومړ ته ګوري. لومړ دې کارونو نه د ځنګل ټول جانوران ډېر تنګ شي او په یوې ځای باندې راغونډ شي او دا فیصله وکړي چې موږ به د ځنګل باچا له خپله دا فیصله وړو او هغه ته به ووایو چې دا لومړ موږ داسې 2 سپېږمو له راوستی یو. نو باچا سلامت چې دا کیسه واوري نو هغوی ته ووایي چې تاسو پروا مه کوئ، دا لومړ به درله زه د اوس سیده کړمه. بیا هغه اتي کاکا چې دی هغه د باچا سلامت په ویلو باندې د لومړ کور ته ورشي او د لومړ دواړه بچي اغوا کړي او راولي باچا سلامت ته ورکړي. نو هغه لومړ ډېر خبرې نه بې خبر وي او چې کور ته راشي په هغه کې د هغه دواړه بچي نه وي. ایسته بیا هرته هغه مږه د باچا سلامت په ویلو باندې راشي او هغه یې لومړ ته ووایي چې اتي ستا بچي اغوا کړي دي او باچا سلامت باندې سپارلي دي. ایسته هغه لومړ زر زر باچا سلامت ته خپل ځان ورسوي او خپلو بچو تپوس کوي. نو ایسته باچا سلامت هغې لومړ ته ووایي چې زه په تا له ستا بچي هغه وخت واپس کومه چې کله ته د ټول ځنګل جانورانو نه معافي وغواړې. نو هغه لومړ ډېر خودغرضه وي او هغه وایي چې زه خو چا نه معافي نه غواړم، تاسو هر څه کوئ ویې کوئ. نو هغه لومړ دا خبره وکړي او کور ته راشي. چې شپه شي نو د هغه لومړ خپلو بچو نه بغیر خپل کور کې زړه نه لګېږي او ډېر خفه وي، دې پله پله اوچتېږي. ایسته بیا چې دی هغه لومړ ورشي د باچا سلامت دربار له او هلته ټولو جانورانو نه معافي وغواړي او خپل بچي بېرته خپل کور ته راولي. نو بیا دې کیسې نه را دې پله ډېر وخت تېر شي خو هغه لومړ هېچا ته هم کوم غرض نه رسوي او خپل کار سره خپل کار کې دي. ګرانو کتونکو که ویډیو مو خوښه شوې خو زما دا ویډیو لایک کړئ او چینل راله سبسکرایب کړئ. تاسو داسې کولو سره ماته به نور طاقت او خوشحالي میلاویږي او زه به ستاسو دپاره ښې ویډیوګانې جوړوم. ډېره مننه.